الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو در رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پرونی درس کې وضاحت وشو ملحدین د قیامت د وجود نه انکار کوي، وایي تپوس والا بیا نشته دی، دوباره ژوندون نشته دی، بس همدا ژوند دی چې څه کیا کوه. الحمدلله موږ هغې عقلي او نقلي دلایل هغوی ته بیان کړه چې د قیامت دا ورځ هم موجود ده او حساب کتاب ورځ هم موجود ده. زمونږ د اسلام درې مقدمات موږ بیانې کړې وې. اوله مقدمه دا وه چې د دنیا الله رب العزت دارالامتحان ګرځولې ده او کامل امتحانګاه ده. د دې دپاره انسان ته ازادي ورکړې ده. امتحان په حال کې چې ته هر څه لیکي، که ته غزلې لیکي او که ته د علامه اقبال رحمتالله علیه شعرونه لیکي، او څوک د امتحان په حال کې تعالی څه کوي؟ جزا او سزا نه ورکوي. د اسلام دا اوله مقدمه دا شوه چې د دنیا کې انسان ته ازادي حاصله ده او د دې ازادۍ نه بعضې خلکو غلطه فایده واخیسته، ظلمونه یې وکړو، جرمونه یې وکړو، نو د هغې دپاره الله رب العزت یو قانون او یو ورځ مقرر کړې ده چې هغه د قیامت ورځ ده او د انصاف ورځ. دلته به د انصاف فیصلې کوي. نو د قیامت په وجود باندې موږ عقلي او نقلي دلایل بیان کړي. نن زموږ د درس موږ به نن درې اعتراضات ستاسو مخې ته وړاندې کوو. اول نمبر اعتراض دا دی چې دا کله چې کافرانو ته ملحدینو ته حکم وشي چې تاسو رحمان ذات ته سجده وکړئ، نو دوی وایي چې کوم رحمان ذات موږ خو یې نه پېژنو. د هغې وضاحت به کوو. دویم ملحدین دا سوال کوي چې موږ یې پیدا کولو نو موږ سره مشوره ولې ونه کړه؟ پکار دی چې موږ نه خو مشوره اخیستې وي چې تاسو پیدا کړم که پیدا هم نه کړم. او دغه شان د کې بل اتلسم اعتراض به موږ دا کوو چې الله رب العزت دا نمرود، ابو جهل او فرعون ولې پیدا کړل؟ د دې علت څه و؟ نو د هغې وضاحت به کوو. نور هر څه کتاب کې موجود دی. مولوي صاحب عبارت شروع کوو. بسم الله که شابه. بسم الله الرحمن الرحیم. شپاړسم اعتراض کوم رحمان ذات ته سجده وکړو. مولوي صاحبانو سورة الفرقان آیات نمبر 15 وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، کوم دی هغه رحمان ذات چې موږ ورله سجده وکړو؟ نو دا آیات مخکې زه شابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. او هر کله چې ویل شي دوی ته سجده وکړئ رحمان ذات ته، نو دوی وایي چې رحمان څوک دی؟ آیا موږ په هغه چا ته سجده کوو د چا په باره کې چې ته حکم راکوي؟ او د دوی نفرت نور هم زیات شي. ابن صاحبانو د دوی نفرت څه شي نور هم زیاتېږي. رحمان ذات په باره کې خپله قرآن کریم بل آیات کې خپله وضاحت موجود دی. شابه. جواب په بل آیت مبارک کې الله تعالی ملحدین ته جواب ورکوي چې رحمان ذات هغه دی چا چې جوړ کړل اسمان کې برجونه. اوسه پورې لا ساینسدانانو دا نه دي ثابت کړي د اسمان برجونه، د اسمان وجود دا څه شی دی. د اسمانونو نه انکار کوي که نه؟ دی وایي ساینس نه خلاف دی. څه دی؟ د اوس ځمکو موږ یوه ځمکه خو منې که نه؟ دا نور لا نه دي ایجاد کړي، دا به هم ایجاد شي، یو وخت به راشي. دا اوه اسمانونه دي، دا به هم څه شی شي، یو وخت به راشي، دا به ایجاد شي او دا به ساینس به هغه دې ته ورسېږي. ساینس اوسه پورې 100% معلومات لري، 5% چا بس یا 3% زیات شي 6% معلومات لري. لا اوسه پورې دا چې کوم د فلکیاتو متعلق قرآن کریم کوم وضاحت کړی هغه ته دوی نه دي رسېدلي. نو دوی رحمان هغه ذات دی چې چا پیدا کړی دی د اسمانونو او د ځمکې او دا ټول کائنات، دا انسان یې پیدا کړی دی او دی د څه دپاره پیدا کړی دی؟ د دې دپاره چې الله رب العزت وایي چې موږ پیدا کړي تاسو مرګ او ژوند، الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، چې تاسو کې څوک نیک عمل کوي او څوک الله تابعداري کوي. مولوي صاحبانو عبارت چا بس په بل آیات مبارکه کې ملحدینو ته جواب ورکړی شوی دی. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شکورا. ډېر برکتناک دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړي دي او په دې کې چراغ لور او رڼا کوونکې سپوږمۍ پیدا کړې ده. او د هغه ذات دی چې شپه او ورځ یې د یو بل پسې راتلونکي پیدا کړې ده. دغه چا لپاره چې اراده لري چې نصیحت قبول کړي او یې غواړي چې شکر وباسي. ګورئ موږ خدا نظیره ده چې دا کائنات الله رب العزت پیدا کړی. ملحدین چې کله سوال کې موږ سره ګیر شي، هغه یو ملحد ماته ویلي وایي زه به دا وایم چې دا دنیا دیوانو پیدا کړې ده. نو ما دیو چې دی دا ممکن الوجود دی که دا واجب الوجود دی؟ خپل وجود کې بل ته احتیاج دی. وخت کې دیو نو بیا و او استقبال کوم اعتراض کړی و مفتی صاحب سره چې مناظره وه، کپتان سره مناظره وه، هغه دې باره کوم سوال کړی و؟ چاته یاد دی؟ چا کتلی وه مجلس؟ هغه ویلي وایي زه به وایم چې دا دنیا چا پیدا کړې؟ الادین پیدا کړې ده. نو هلکه الادین چې دی کوم کتاب لري موږ له خو الله وضاحت کړی دی
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. الله رب العزت هغه ذات دی چې د اسمانونو پیدا کړي ځمکې پیدا کړي. آیا الادین کله داوا کړی ده؟ آیا الادین کوم کتاب لري؟ آیا الادین دا واجب الوجود ذات دی خپل باندې مړ شوی دی څه دی؟ چې انسان د خپل برق نه ځان نشي خلاصولی نو هغه به سبنګ د پاره دنیا جوړه کی. داسې دعوا یو دعوا دی وکړه خو دعوا به ثابته کې به نه ثابته. الله کا دعوا کړی د چې الذي خلق الموت والحیات او دا شانته کې دا سونه دعوی چې الله رب په قران کریم کې راغلي دي د دې ثبوت پیدا موږ ته پیش کړی کنه. لکه قران کریم کې دې سورته تبارک الذی کې فرمای ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترى من فطور. آیا د رحمان په تخلیق کې سنوکشته هیڅ نقصان پکې نشته. توازن ته وګوره د کائنات د نظام ته وګوره د تسلسل سره روان دی. دا د خدای په وجود باندې ګوي کوي. نو دا هغه ذات دی مولزبانو چې موږ پیدا کړیو زمون خالق دی مالک دی زمونږه رازق دی زمونږه په دې خپل جسم کې موږ لډیر خصوصیات پیدا کړی. یو انسان عقل لري شعور لري. ګوره دا چې زمونږ هم دا چې د سندام شته د حیوانات هم شو موږ په دې خبرې په دې غوښه کې د خبرې کولو صفات پیدا کړی. ته سوچو په دې جبه کې ذایقي خديات دا ځای کې چې د نوالي نو خوري خوري واخه خوري او کته یو خسته مزیدار یو څه دی پوخ کړی روش دی پوخ کړی کدا خوري د چاره چې دا ځای کې غسی باغې به درګي. اوس مونږ چې لکه روش دی لکه پولاو دی پلان کې د خوراکونه خو ځایکه موجود ده. دا ځایکه چې د نوالي به بس کېږي دا ځای کې موږ دا موږ چاره کړی دي الله رب العزت راکړي. بیا کتر ځان ته دی وګوره ډېر حیوانات به تا نه مخ کې دي څه دي ډېر حیوانات لکه موږ د ماشي مثال ورکړو چې د ماشي د کته د خدای تخلیق به نه ملي ته باندې سوال لازم چې ته دا خود په خود کېږي. ماشي له دوه دماغ ورکړي درې زړونه ورکړي تاسو یو زړه ده نو دا هر څه سره یو حکمت سره کېږي. الله موجود دی موږ پیدا کړو. ول سب نمبر سوال دا دی دی وی چې الله رب العزت موږ پیدا کولو موږ سره مشوره ولې نه کوله. نو موږ وایو د الله رب العزت صفات دي. د الله رب العزت صفات دي. صفات په دوه قسمه موږ ویلو کنه صفات ثبوتیه او سلبیه. ثبوتیه ثبوت صفات ثبوتیه الله د پاره څه دي ثابت دي کړه بولی زبان الله خالق دی کنه دی د الله د خالقیت د صفت د وجه الله رب العزت منګه پیدا کړیو. بل صفات سلبیونه الله رب العزت څه شه دی هغه ذات مبرر دی. دا مشوره کول دا څه شه دی چې څه نه دی نو چې الله پاک دی کنه پاک. نو ته ملحدین اصل مسله دا د ملحدین ځان د الله رب العزت ځان په شان ته کې واجز کړي چې ما سره به مشوره کړی وي نه بل انسان ته نه اول علم شته انسان ته نه د اول علم شته نو ورته د اخر شته نه د ماضي په اړه کې نه د مستقبل په اړه کې ته علم نه لري. لکه هر یو انسان لکه زما تاریخ پیدایش غالبا 1982 دی زه اوس د 1980 باره کې زه علم نه لرم د نورو نه به اورم. زه خپل زما خپل یاداش کې د زولات چې کله وپاتو دا زما په یاد کې چې زما شو ما ثوابي کې اوسېدلو ماماګان سره دا زما په یاد د دنه مخ کې زه ډیر داسې زونه چې هغه زما زنه ما ته پته نشته زه چې خبرې کوم نور خلک ما خبرې. نو تا ته د نه د ماضي علم لري او نه د مستقبل باره کې اوس چې مړ شمه سبا کېږي هیڅ ما ته پته نه سبا کېږي. دنیا بروانه دا بروانه کې دې چې درسونه به زموږ څوک اوري یا بنوري لکه زموږ چې څوره مفسرینو یا څومره عالمان علماء کتابونه لیکلي دي هغه له د علم مشر روان وخت کې به زموږ د کتابونو به داسې علماء کرام په استفاده کوي په پیښور کې به کوي په دنیا په ګډ ګډ کې به کوي هیڅ پته ورته نشته. نو موږ سره د علم غیب ورشته نو ځکه الله رب العزت موږ نه څه نه کړي تاسو نه کړي بوله زبانو هغه عبارت کتاب کې پروت دی عبارت مول شه بوي شابه. ولسم اعتراض الله تعالی چې انسانان پیدا کول دوی سره مشوره ولې ونه کړه. جواب د انسان نه الله تعالی څخه تاسو نه کړو چې انسان ته مصدق علم نشته چې کوم څه زره لپاره بهتر دی کوم څه زره لپاره نقصان ولدي. دا سوال به هغه وخت صحیح وي چې انسان ته مکمل علم وي. دیم جواب شبانو ګوره اصل خبردار چې د ملحدین الله رب العزت ذات په شان دی عاجز مخلوق غني او الله رب العزت واجب الوجود ذات دی مشوره اجز دی کوم نه چې الله تعالی پاک دی. انسان چې دی داسې شی دی دا واجب الوجود دی که دا ممکن الوجود دی دا ممکن دی. نو استاد سره ضرورت نشته کته یو کته نه څه شي ستا وجود ته ضرورت نشته انسان سره د مستقبل او د ماضي په اړه کې علم نشته. دویم نمبر او موږ څنګه پیدا کړیو چې موږ الله تعالی مخلوق یو الله تعالی صفت د خالقیت لري الله تعالی خالق دی نو د دې صفت مظهر شو موږ پیدا کړل دنیا ته موږ تخلیق کړل مولوی صاحبانو شاده مخلوق د څوک تاسو نه کوي لکه اوس چې کوم ساينسدان روبوټ جوړوي نو هغه خو د روبوټ نه تاسو نه کوي چې ځکه روبوټ سره دوه اختیار نشته چې هغه فیصله وکړي. اوس کوم ساينسدان چې روبوټ د کوم کار لپاره جوړ کړي او هغه روبوټ هغه کار تر سره کوي. تاسو سوال نه راځي چې روبوټ کې عقل او شعور نشته کنه هغه ځکه تاسو نه کې مو عقل او شعور لرو سوال لازم نه راځي دا نو موږ ورته دا وایو کنه چې د عقل ته د لپاره درکړې ته بیا ممکن الوجود ته د څه شي الله رب العزت مشوره کول دا عجز دی الله تعالی د عجز نه پاک دی ته چې انسان څومره د انسان
او د الله په تخلیق کې خدا دغه فرق دی کنه فتبارك الله احسن الخالقین د الله او د انسانانو په پیدایش کې خدا د الله چې کوم تخلیق کوي لکه د وخلق كل شيء فقدره تقديرا هر څه پیدا کړل اندازې ول مقرر کړل سوګله ولقد خلقناكم ثم صورناكم به پیدا کړل به شکل بدل جوړ کو به پدې کې روح پیدا کو سو کو دا انسانان خو به دغه جوړ کی صورت رپورټ به جوړ کی دي کې روح چولې شي دي کې عقل چولې شي دي کې شعور چولې شي پته ولګي دا نو چې ته د خالق نه ولې انکار کې چې تا کې عقل چولې شعور درکې چولې روح درکې چولې ته به خالق نه ولې انکار کې ته به سوچ کو فکر وکړي چې بيزي ولې پیدا کړې ما ته دا څه مقصد د لپاره پیدا کړې مولوی زبانو نو دا خبره لکه د دې کدی دې کې تاسو باندې سوال وکړو نو تاسو به ویل دا جواب ورکړي ساينسدانان چې څه ایجاد کوي دا مخلوق نه څوک تاسو کې دا لپټاپ چې ایجاد کړی دی نه تاسو کړی چې تا جوړ کوم کو جوړ لره کوم یا کدا موټر کار څوک جوړي کدا هر څه ایجادات چکیږي دا غنه سن کېږي هغه تاسو نه کوي الله رب العزت د تاسو نشي شه دی هغه عجز نه دی الله رب العزت څه دی هغه واجب الوجود ذات او صفات سلبيه الله د پاره څه دی ثابتول دا جایز نه دی اتل سب نمبر اعتراض ده د ملحدین د اعتراض کې چې الله تعالی نمرود او ابو جهل او فرعون ولې پیدا کړل نو موږ ورته دغه خبره وضاحت وکړه چې الله تعالی څه دی هغه صفت د خالقیت لري د هغه په بنه دی پیدا کړ البته د په فطرت کې پیدا کړی دي څه دی هغه فطرت کې پیدا کړی او د دې د تبلیغ د لپاره انبیاء کرام را لګړي دي موږ د اسلام درې مقدمات بیان کړې وي دا بزن سره د ساده ویل کې سورته فاتحه اوله مقدمه دا و چې دا انسان د دنیا کامل امتحانګاه ده په دې کې انسان ته اختیار ورکړي دي د دې اختیار نه ابو جهل هم غلطه پیدا واغسته نمرود هم غلطه پیدا واغسته حامان او شداد او جسون دي غلطه پیدا واغسته د دې لپاره الله رب العزت بل نظام بل قانون او بل د عدالت روز مقرر کړي خو دې سم دا الله رب العزت څه پیدا کړیو په فطرت کې پیدا کړیو په دوی کې د فطرت څه شو دې کې د استعداد د اسلام قبلول پکې او کنو پکې په دوی کې د استعداد وکنو موږ چې د فطرت باندې سوالات او جوابات کړل فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله باندې سلور اعتراضات راغلي او کنو راغلي اېګه موږ څه جوابات کړل چې د فطرت نه مراد څه دی یو اسلام دی او بل پکې څه شو شو استعداد اسلامو کنه شابسي استعداد اسلامو په دې فرعون کې په ابو جهل کې په نمرود کې استعداد د اسلامو کنو ولې پکې نو فرعون چې غر کې دوسی ویلي امن تو برب موسی او هارون نه ویلو استعداد پکې خو د سرکشي کوله نفس پرستی شروع کړو نو د نفس پرستی د وجه نه لکه اوس چې ملحدین نفس پرستی په روان دي په دې کې استعداد نشته ولې پکې نشته د سلو کالو مشرک او هغه څه کوي اخر کې کریمو وي هغه بس توبه وباسي نو په دوی کې الله رب العزت د استعداد پیدا کړو عبارت شروع کوم مخکې زده خیر الله تعالی نمرود ابو جهل فرعون ولې پیدا کړ ځکه چې الله تعالی ته خو علم او چې دا به فرمانی کوي او جهنم ته بځي جواب الله تعالی ټول انسانان په فطرت د اسلام سره پیدا کړی دي لکه آیت مبارک کړي فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون دا د الله تعالی فطرت د چې پیدا کړ خلق دی په هغه باندې نشته هیڅ بدلیدل پدې کې د الله په دې فطرت کې هیڅ بدلیدل نشته بل سوا د دې فطرت هغه چا کړي تفسیر چا کړي حدیث مبارک نه دی کړي چې کل مولود یولد ولا الفطره فابوا او يهودانه او يمجسانه او ينصرانه نو د فطرت د خپل آزادۍ نه سوګړه مولوی صاحبانو غلطه پیدا شابه د آزادۍ نه غلطه پیدا واغستله چې ازادي ولور کړل د ظلمونو شروع کړو فرعون په باره کې راځي ما اسرائیلیاتو کې په خپل دا کتلې دي چې دا ګورکن نو سو دا حمان سره ملو شو ته چې لکه سیل تاسو چکر وو دا ګرځي دنیا باندې سیلانیان ورته موږ پښتو کې په اردو کې ولسوي دوی ګرځیدل چې کله مصر ته لاړو نو مصر ډېر ښه وطن دی نو دوی ته پاتې شو به دوی چې راځه دلته به لګا دا وکړو بس د ګورکني شروع کړل په کال باندې په دغه باندې بن اسرائیل باندې ډېر زیات دغه راغی وبا پیرال ډېر زیات خلک مړ شو نو دی بیا کاروبار ښه شو هغه سړي دوا کوله تابوتونه خرڅول کنه کاروبار باندې دوا کوله اګه کې سوا د دوی کاروبار کې ډېر ترقی وشو سړي سره بس ما جمع شو نو بیا یو وخت کې داسې سخت رااله لکه زمونږ باندې چې کومه سخت ده نو باچا دغه وختلو چانده وختل چې ماته چانده راکې نو فرعون سره مال ډیرو د ول ورک نو باچا دنه متاثر شو لکه دا خو لا ډیر نیک انسان دی نو په دوی هغه خو صفات په خلکو کې خوریدل چې کله بس باچا مړ شو خلکو ول دا ځان له صدر کې دی په دې طریقه صدر کړي وي دا اوس اسرائیلی روایت دی والله والا بیا بس د چې څنګه دغه شروع کړو سړی خو سرکش او بس حماد دی چې لکه ته وزیر شه غوزه د خدای داوا کوم او ورته ویل سرمن به خلکو بس دا د یوسف علی السلام په مذهب را روان دي په دین را روان دي اول څوک د مدارس بنکا
مدارس بند کړي چې مدارس بند کړي 50 شپې ته کاله پس ورو خلک سشي شو خبر نه وي راځي مال سجده کوي نو د دې په بنیاد د سرکشي په بنیاد باندې د سکړو حالکه دا اسرایلی روایت هم راځي دا وي رودل وچو سو دا وچو بیا وي خلک د تراله چې څنګه خدای چې دا توس دا وبنه کولاوي دا لاړو یو غار توخه توزان سره کمرې ته نو تولته وځان الټا جوړل کو سوال شروع کو چوکده ما ته پته چې ته مې رب خو ما دا وکړې ته مې حیا وساتي وې دی وکي دا بس وې په قیامت کې د نظر سم نه غواړم نو فرعون دا اوغله الله ته سوال وکړي اخرت کې نه غواړم بس حیا مې وساته نو دا چې څنګه وې راوته نو وې دا یو کس سره ملاو شو جبرائیل علیه السلام د انسان په شکل کې راغی ورته ویل چې دعا دې قبول شوه بس دغه روان شو ته تاسو کې چې تاسو کې وې زه یو فریادی ما وې څه فریاد دی وې زه یو فیصله پتا کول غواړم چې کوم مالک یو مالک دی او یو غلام دغه نافرمانی وکي او دا سبا ته مه تراولم دا غلام ستا دربار ته راولم ته ور سره څه فیصله کوي نو فرعون ډیر غوسه شو چې دا غلام به د خپل مالک او د خپل خالق او د خپل مربي نه بسنګ انکار کوي چې کوم غلام داسې کوي زه په دې وبو کې ور ډوب کوم پته کې به هلاک نو کله و چې دا هلاک کول نو هغه جبرائیل السلام ورته واقعا ذکر کړه چې وخت ته خپل ځان د لپاره دا سزا تجویز کړي و چې دا د خپل رب نه انکار کول ځان له بده سویلی کم لقب ځان ته ور کړو انا ربکم الاعلى د ټول لوی خدای منعوذ بالله نو په فرعون کې خو استعداد پیدا کړي او د خپل سرکشي کوله ولې زبانو پوه شوي که پوه نشول یا عبارت یو مخکې شابه او ابو جهل دا ابو جهل په باره کې موږ دا روایت ذکر کړی دی مولوی صاحبانو تفسیر معرف القرآن هم ذکر کړی دی ټول ذکر کړی زر زر او شابه مولانا صاحب ټول کافرانو د هدایت پر الله تعالی انبیاء کرام علیه السلام را لګړي دي پادشه د ابو جهل خبر نو ابو جهل د نبی علیه السلام سره حسد کولو سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ په سورۃ کې واقعه حسایس کبرا د علامه سیوطی رحمه الله په حواله د بهقی رحمه الله ذکر کړی دا چې یو ځل ابو جهل او ابو سفیان او اخنس بن شریح د شپې نا وخت خپل کورونه راوتل او په پړې د نبی علی السلام تلاوت اوریدل شروع کړل تر دې چې ټول شپه تیر شو او دوی ته پتهونه لګی دا اتباع سر دوی یو بل ولیدل نو یو بل ملامت کول شروع کړل دوی یو بل ته ویل چې د قوم د خلک مونږ ویني نو مونږ هغه د قرآن اوریدل نه منع کوو هغه به اعتراض کوي چې خپل په پټه باندې اوري او مونږ منع کوي نو دوی دا یو مونږ منع کوي نو دوی یو بل سره عهد وکړو یو ګوره د عبدالباسط رحمت الله علیه قاری صاحب په چوي د تلاوت او رخوان کوي سړی بستر کو نسکیږي موږ د قرآن په معجزاتو کې دا ویلې مو چې د قرآن معجزه داسې د تبل کتاب وای کنه ستا باندې بسر نه کوي که کافر کته منی او کته نه منی سبا کیږي ستا سترګونه بوخ کیږي او به د الله محبوب چې تلاوت کینو ابو جهل بکور کې ټینګ شي اس کله نه شي ټینګ ټیک د چې په دوره به بس کولو ایمان نه راوړل خو د شپې بسو هغه باغ تلاوت اوریدل دا راځه مشي یو ګډ کې بناسو سهار چې وکتل یو د یو ګډ نه راوته بل د بل نه الکه وای تاسو یو بل منی کول کوي من خلق منی کو د شپې تلاوت اوري نو دوی د شپې فیصله وکړه عبارت مطلب دار په بہت ځای لړ وای دوی فیصله وکړه چې سار بن راځي ابو جهل خو د شپې چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت شروع کونو هغه چرته برداشت کولو شو نو ابو جهل ویل چې زه ابو الحکم ما زه د حکمت دار موضوع ټوک مشر بنو بس ما ته وکړي نه برازي نو ابو سفیان او نور مې چې مړه د بن راځي بس بیا را یو ګډ کې ناسو بل ګډ کې ناسو سحر بیا سحر پورې تلاوت اوریدو بیا چې سحر شو بیا ورته دی احنس بن شریح ورته ویلي اولی ابو سفیان ته ویلي دا عبارت دي نه ابو سفیان د قران د حقانیت اعتراف وکړو د دین وروسته به احنس بن شریح ابو جهل بس کور ته لاړو ابو جهل ته ویل چې ستا د قران په باره کې سره ده ابو جهل ورته ویل چې زمونږ د خاندان او د عبد مناف شابه دي نه عبارت به شابه او د عبد مناف د خاندان همیشه مقابله را روانه ده موږ دوی سره همیشه مقابله کړې ده اوس دوی اواز اوچت کړو چې موږ کې پیغمبر پیدا شوی دی او د اسمان نه ورته وحی راځي نو موږ کې خو نبی نشته لکه موږ به زور او طاقت سره د مقابله کوو او ایمان به نه راوړو او ګجر او نور کافران چې تیر شوی دي هغه د خپل ضد او عناد په وجه کوپر کړی دی یعنی په هغه خو الله تعالی استدلال اسلام دی خو شوی بل ځوانو کې سو او چې کله سکه سره ته کټکو نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا سو ویلي چې سر رانه په بیخ کې کټ کچ ټولو کې پته لګي دوره جاهلانو دوه عزت والا خلکو دوه خبره مولیدین طرف نه دا سوال زګه کې چې دا مولیدین د اسلام بارکه د کم علمي په وجه داسې خبرې کوي کوم د اسلام په صفه مرګ او ژوند ته وګورو نو بیا یو سوال هم نه پاتې کیږي په صفه د مرګ او ژوند په بارکه قران کریم الله تعالی فرمایلی په سوره ملک کې الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن عملا الله تعالی پیدا کړی دی مرګ او ژوند د پاره دې چې پتا څو کې څوک نیک عمل او ښه عمل کوي د دې آیت مبارک نه معلومه شوه چې دا دنیا
دارالامتحان ده الله تعالی انسانان او جنات د امتحان لپاره پیدا کړی دي. اوس که څوک سوال وکړي چې ما د امتحان د تیاری موقع نه راکړی شوی نو دا خبره دوی غلطه ده، ځکه الله تعالی ټول احکامات بیان کړی دي د کوم په باره کې چې به امتحان کې ویل کم کې چې ضرورت په مولوی صاحبانو عالم ارواح کې اول الله رب العزت موږ نه وعده واغستله الستو بربکم به د هغه د وعده د تکمیل لپاره الله رب العزت موږ د تر لګلی وو. الله تعالی کافرانو ته خپل انبیاء کرام راولېګل او ورسره کتابونه راولېګل. موږ یو چې انسان اول پیدا شي اول د دې پرورش او د تعلیم او تربیت څوک کوي؟ والدین کوي. چې کله دا ګوره د بلوغت نه مخکې دا سوي دا انسان سوي معصوم نه ګڼل کېږي، د ګناه لیکل کېږي، د پسې نه لیکل کېږي. چې کله بالغ شي او د ته ضرورت پیدا شي مولوی صاحبانو تعلیم ته ضرورت پیدا شي چې دا بچون په کوم اصول تیری ډایرکټ تور د قران موجود دي، احادیث ورته موجود دي، دا شاته کې د وحی علم ورته د چاپ د انبیاء کرام په ترتیب سره لګل دي. او چې انسان د دین په خپل باندې سرکشي کوي نو دا څه کېږي مولوی صاحبانو؟ خپل ځان جهنم ته ورځي. دا اعتراض بس عبارت مقصد هم دا شو. دا نور لسم اعتراض ما چې دا ویو چې الله تعالی دا کائنات پیدا کړي، نعوذ بالله الله چا پیدا کړي د دې پر خدای دا سبب وایو ټیم ختم شو. واخر دعوانا